بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 12 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله فرمایي: والاعراب ما به يختلف آخر المعرب كالضمة والفتحة والكسرة والواو والألف والياء، وإعراب الاسم على 3 أنواع: رفع ونسب وجر. والعامل ما به رفع أو نسب أو جر. ومحل الإعراب من الاسم هو الحرف الأخير. مثال الكل نحو قام زيد فقام عامل وزيد معرب والزمة إعراب والدال محل الإعراب. واعلم أنه لا يعرب في كلام العرب إلا الاسم المتمكن والفعل المزارع، وسيجيء حكمه في القسم الثاني إن شاء الله تعالى. دین مخکې درس کې مصنف رحمه الله په دویم فصل کې د معرب تعریف دا ذکر کړو. د والاعراب ما به يختلف آخر المعرب تدی زینا صاحب کتاب د اعراب تعریف ذکر کړي. په دې تعریف کې دا کوم ما لفظ دی نو تدی مانا مراد حرکت او حرف دی، او په دې به کې دا با دا سببیه ده. نو د تعریف مطلب بدا شي چې اعراب دا هغه حرکت او هغه حرف ته وایي چې د هغې د وجې نه د معربو آخر دا بدلیږي. اعراب دا هغه حرف او هغه حرکت ته وایي چې د هغې په سبب یعنی د هغې د وجې نه د معربو آخر دا بدلیږي. نو فرمایي والاعراب ما به، اعراب هغه حرکت یا هغه حرف دی به چې د هغې په سبب باندې یا د هغې د وجې نه یختلف آخر المعرب، د معرب آخر دا مختلف کیږي، بدلیږي. كالضمة والفتحة والكسرة، لکه ضمه ده، فتحه ده او کسره ده. نو دا د اعراب بالحرکه دا غي مثالونه دي. د ضمې، فتحې او کسرې ته اعراب بالحرکت وای. نو په ضمې سره، فتحې سره او کسرې سره د معرب آخر دا بدلیږي. والواو والالف والياء، دا درې ونه دا د اعراب بالحرف مثالونه دي، ځکه چې واو، الف او یا ته حروف وي. نو په دې سره چې د کم معرب آخر بدلیږي نو دې درې ونو ته اعراب بالحرف وي. دلته به د فایدې په طور باندې زه دا اهمه خبره ذکر کم چې کله ضمه، فتحه، کسره دا په تا سره وي، لکه څنګه چې مصنف ذکر کړي دي كالضمة والفتحة والکسرة، نو ته دې درې ونو اطلاق دا په معرب باندې هم کیږي او د مبني په اعرابو باندې هم کیږي. او چې کله د تا نه بغیر وي، یعنی داسې وي ضم، فتح او کسر، نو دا بیا د مبني د اعرابو سره خاص دي، د هغې اطلاق بیا په معرب باندې نه کیږي. او دریم قسمه یو اصطلاح ده، هغه دا الفاظ دي رفع، نسب، جر، دا درې ونه بیا د معرب سره خاص دي. نو فرمایي والاعراب ما به يختلف آخر المعرب كالضمة والفتحة والكسرة، دا درې ونه د اعراب بالحرکت مثالونه دي. والواو والالف والياء، دا درې ونه د اعراب بالحرف مثالونه دي. بیا فرمایي وإعراب الاسم على 3 أنواع:
رفع ونسب وجر. د اسم اعراب دا په درې قسمه باندې دي. انواع معنا قسم. د اسم اعراب دا په درې قسمه باندې دي. یو رفع ده، دویم نسب ده، او دریم جر. رفع دی ته وایي چې هغه د عامل رفعي د وجې نه راځي، او نسب دی ته وایي چې هغه د عامل ناسب د وجې نه راځي، او جر دی ته وایي چې هغه د عامل جار د وجې نه د یو لفظ په آخر کې راځي. بیا د حالت رفعي ته دې څلور علامات دي. نمبر 1 ضمه یعنی پیش. تدې مثال دی لکه جاء زیدون. نو په دې مثال کې دا زیدون دا مرفوع دی، مرفوع دی او د مرفوع کېدو علامت دا ضمه ده. یا یو بل مثال دی هو ینصرو. نو دا ینصرو دا مرفوع دی په ضمې سره. دویم علامت دی واو، او تدې مثال دی جاء اخوک. نو اخوک دا مرفوع دی په واو سره. دریم علامت دی الف، او تدې مثال دی جاء رجلانی. نو رجلانی دا مرفوع دی په الف سره. او څلورم نمبر علامت د رفع دی اثباتی نون اعرابي، یعنی د نون اعرابي په یو لفظ کې باقی پاتې کېدل. او تدې مثال دی ینصرانی او ینصرونا. نو ینصرانی او ینصرونا دا دواړه مرفوع دي، او د مرفوع کېدو علامت دا د نون اثبات دی. او دا څلورم نمبر علامت دا د فعل سره خاص دی. نو حاصل دا شو چې د حالت رفعي څلور علامات دي: ضمه، واو، الف او د نون اعرابي اثبات. د حالت نسبی 15 علامات دي. نمبر 1 فتحه. تدې مثال دی رأیت زیدن. نو دا زیدن دا منصوب دی په فتحې سره. دویم علامت دی کسره، او تدې مثال دی رأیت مسلمات. نو مسلمات دا منصوب دی په کسرې سره. دریم علامت دی الف. تدې مثال دی رأیت اباک. نو اباک دا منصوب دی په الف سره. څلورم علامت دی په یا ما قبل فتحه یا ما قبل کسره. یا ما قبل مفتوح دا علامت دی په تثنیه کې، او یا ما قبل کسره دا علامت دی د منصوب کېدو په جمع کې. مثلا رأیت رجلین. نو دا رجلین دا منصوب دی، او د منصوب کېدو علامت دی یا ما قبل فتحه. او د بل مثال دی رأیت مسلمین. نو مسلمین دا منصوب دی، او د منصوب کېدو علامت دی یا ما قبل کسره. او 5م نمبر علامت دی د نسب د نون اعرابي حذف. او تدې مثال دی لن ینصرا او لن ینصرو. نو دا دواړه الفاظ دا منصوب دي، او د منصوب کېدو علامت هغه د نون حذف دی. او دا 5م نمبر علامت دا خاص دی د فعل سره. د حالت جری 3 علامات دي. نمبر 1 کسره. تدې مثال دی مررت بزیدن. نو دا زیدن دا مجرور دی په کسرې سره. دویم علامت دی فتحه. تدې مثال دی مررت بعمره. نو عمره دا مجرور دی په فتحې سره. او دریم علامت دی یا ما قبل مفتوح او مکسور. یا ما قبل مفتوح دا په تثنیه کې دی، او یا ما قبل مکسور دا په جمع کې دی. تثنیه مثال دی مررت برجلین. دا رجلین دا مجرور دی په یا ما قبل فتحې سره. او مررتو بی ابیکا. نو مررتو بی ابیکا کی دا ابی دا مجرور دی په یا سره، په یا ما قبل کسره سره. دلته به مونږه بل اهم خبره دا هم یاد ساتو چې د حالت رفعین مراد دا 8 مرفوعات دي. او په دې باندې با مصنف رحمه الله تفصیلی بحث دا په المقصد الاول کې کوي. او د حالت نسبینه مطلب او تدینه مراد 12 منصوبات دي. او په دې باندې با تفصیلی بحث مصنف رحمه الله په دویم مقصد کې کوي. او د حالت جرینه مراد د 2 مجرورات دي، مجرور بحرف الجر
او مضاف الیه او په دې باندې به مصنف رحمه الله بحث دا په دریم مقصد کې کوي. نو فرمایي و اعراب الاسم على 3 انواع، د اسم اعراب د په 3 قسمه باندې دي. نمبر 1 رفع، نمبر 2 نصب او نمبر 3 جر. بیا فرمایي والعامل ما به رفع او نصب او جر. په دې عبارت کې صاحب کتاب د عامل تعریف کوي. نو د عامل تعریف په دې الفاظو سره کړی دی ما به رفع او نصب او جر، چې عامل دا به مونږه هغې څیز ته وایو، هغې سبب ته به مونږه عامل وایو چې د هغې د وجې نه رفع یا نصب یا جر راځي. مثلا په جاء زیدون کې په دې زیدون باندې رفع راغلی ده د جاء د وجې نه، نو جاء دا عامل دی. رأیتو زیدن کې په زیدن باندې نصب راغلی دی د رأیتو د وجې نه، نو رأیتو دا عامل دی. او مررتو بزیدین په دې کې په زید باندې دا جر راغلی دی د با حرف جر د وجې نه، نو دا با دا عامل دی. نو فرمایي والعامل ما دا هغې څیز ته وایي، هغې سبب ته وایي به رفع او نصب او جر، چې د هغې د وجې نه رفع یا نصب یا جر راځي. ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخير. مصنف په دې عبارت کې فرمایي چې د اعراب محل باندې زه د اعراب زه په اسم کې اخرنی حرف دی، یعنی د اسم کم لومبی حرف دی یا دویم حرف دی، په دې باندې به اعراب دا به نه راځي، بلکې اعراب دا به د اسم کم اخرنی حرف دی، نو په دې باندې به اعراب راځي. مثال الکل نحو قام زیدون. اوس مصنف رحمه الله چې دا کم اصطلاحات ذکر کړل، اعراب، معرب او عامل او محل اعراب، نو ته دې وضاحت په خپل مصنف رحمه الله په یو مثال کې کوي. نو فرمایي مثال الکل، ته دې ټولو مثال دا دی قام زیدون. نو په قام زیدون کې دا قام عامل دی، ځکه چې د قام د وجې نه په زید باندې رفع راغلی ده او د رفع علامت دا ضمه ده. نو فرمایي قام زیدون فقام عاملون. په دې قام زیدون کې دا قام عامل دی. ولې عامل دی؟ ځکه چې د دې د وجې نه په زید باندې رفع راغلی ده. او په دغه مثال کې قام زیدون کې دا زیدون دا معرب دی. معرب ځکه دی چې د اعراب له زی ورکړی دی. بل د معرب تعریف مونږ دا کړی و چې هغه په ترکیب کې واقع وي او د مبني الاصل سره مشابه نه وي. نو زیدون دا په ترکیب کې واقع دی او د مبني الاصل سره مشابه نه دی. والضمة اعراب. په دې مثال کې د زید د پاسه چې دا کومه ضمه ده نو دې ته اعراب وایي. او د اعراب تعریف مصنف دا کړی چې د هغې د وجې نه د معرب آخر دا بدلیږي. نو په زید باندې چې دا کومه ضمه ده نو د دې د وجې نه د معرب د آخر دا بدل شوی دی. والدال محل الاعراب. او په قام زیدون کې دا کم دال دی نو دا د اعراب محل دی. د اعراب دا په دې باندې جاری کیږي، په یا او په ځا باندې به نه جاری کیږي. اوس مثلا مونږه د قام په ځای باندې رأیتو راوړو، نو مونږ به داسې وایو رأیتو زیدن. نو په رأیتو زیدن کې رأیتو دا عامل دی، دا زید معرب دی او دا کم نصب دی فتحی دی، نو دا اعراب دی. او دا کم دال دی نو دا محل اعراب دی. نو فرمایي مثال الکل، ته دې ټولو مثال نحو قام زیدون فقام عامل. فقام زیدون کې دا قام عامل دی. وزید معرب، دا زید معرب دی. والضمة اعراب، دا ضمه پکې اعراب دی. والدال محل الاعراب، او دال دا د اعراب محل دی او د اعراب زید اعراب به په دال باندې جاری کیږي. بیا فرمایي واعلم انه لا يعرب في كلام العرب الا الاسم المتمكن والفعل المزارع. په دې عبارت کې مصنف رحمه الله دا خبره کوي چې په کلام عرب کې صرف 2 څیزونه معرب دي. په کلام عرب کې صرف 2 څیزونه معرب دي. یو اسم متمکن، خو د دې سره دا شرط دی چې اسم متمکن دا به په ترکیب کې واقع وي،
او دویم فعل مضارع. خو د فعل مضارع سره شرط دا دی چې فعل مضارع دا د نون تاکید ثقیله او د خفیفه نه خالی وي. د دې دوو نه علاوه چې نور کم اسما دي، کم افعال دي او حروف دي، نو هغه به مبني وي. نو فرمایي واعلم، ته په دې خبره باندې پوه شه، انه لا يعرب في كلام العرب، چې په کلام عرب کې معرب ندي الا الاسم المتمکن مگر اسم متمکن، والفعل المضارع او فعل مضارع. وسيجيء حكمه في القسم الثاني ان شاء الله تعالی. او د فعل مضارع حکم او تدې کوم احکامات دي نو دا به په دویم قسم کې راځي، او په دویم قسم کې مصنف په افعالو باندې بحث کوي ان شاء الله تعالی، کچری د الله جل شانه خوښ شي. وسيجيء حكمه کې دا کم ها ضمیر دی، نو تدې نه اشاره شوی ده فعل مضارع طرف ته. اوس راځو مونږه د دې عبارتو ترکیب له او په دې کې کم نحوي قواعد دي، نو ان شاء الله تعالی د الله په توفیق باندې به مونږه دغه ذکر کوو. والاعراب ما به يختلف آخر المعرب. الاعراب مرفوع بضم لفظا، دا مبتدا ده. دا خبره به مونږه یا ساتو چې مبتدا او خبر دا به مرفوع وي، او په اعرابو کې د رفع علامت دا ضمه دی. نو الاعراب مرفوع بضم لفظا مبتدا، ما اسم موصول، با حرف جار، او د ها ضمیر دا مجرور دی. جار مجرور دا متعلق مقدم دی په یختلفو پورې. جار مجرور دا متعلق دی په یختلفو پیل پورې. یختلفو صيغه واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم، او آخر المعرب دا مضاف مضاف الیه دا فاعل له. او دا خبره به مونږ هم یا ساتو چې فاعل دا هم مرفوع وي، نو دی وجنا په آخرو باندې ضمه راغلی ده. بیا مضاف مضاف الیه دا فاعل له د یختلفو فعل د پاره، نو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر دا صله ده د ما اسم موصول د پاره. بیا موصول صله دا خبر دی د اعرابو مبتدا را پاره، او مبتدا خبر دا جمله اسمیه خبریه شوه. كالضمة والفتحة والكسرة والواو والألف والياء. کاف حرف جار، الضمة دا مجرور دی په کسره سره، او دا الضمة معطوف علیه دی، والفتحة والكسرة والواو والألف والياء دا ټول معطوف دی په الضمه باندې. او دا خبره به مونږ یا ساتو چې د معطوف علیه او د معطوف اعراب یو شانتي. که معطوف علیه مرفوع نو معطوف به هم مرفوع وي، که معطوف علیه منصوب نو معطوف به هم منصوب وي، او که معطوف علیه مجرور نو معطوف به هم مجرور وي. نو دلته معطوف علیه مجرور نو دی وجنا دا کم معطوفات دی دا هم مجرور دی. نو معطوف علیه اپنے تمام معطوفات سے مل کر دا مجرور شو د کاف جار دا پاره. بیا جار مجرور دا دو ثابتون پورې متعلق شو، نو دا بیا خبر جوړیږي د مثاله مبتدای محذوب د پاره. مثاله دا مبتدا ده او دا محذوب ده، نو مثاله مضاف مضاف الیه دا مبتدا ده، او كالضمة والفتحة والكسرة والواو والالف والياء دا جار مجرور دا ولا خبر جوړیږي. واعراب الاسم على ثلاثة انواع رفع ونسب وجر. اعراب الاسم دا مضاف مضاف الیه دا مبتدا ده، على حرف جار ثلاثة انواع، ثلاثة مضاف انواع مضاف الیه، نو دا مضاف مضاف الیه دا مبدل منه ده، او رفع ونسب وجر دا معطوف علیه معطوف دا ولا بدل له. نو بیا مبدل منه او بدل دا مجرور دی د علا جار د پاره، او جار مجرور دا بیا خبر جوړیږي د اعراب الاسم مبتدا د پاره. دویم ترکیب په دې رفع و نسب و جر کې دار چې دا مونږه مرفوع وایو، نو بیا به مونږه داسې وایو رفع و نسب و جر. بیا به په دې کې هر یو خبري د مبتدای محذوف د پاره، نو تقدیری عبارت به داسې احدها رفع، چې یو په هغې کې رفع ده، نو احدها دا مبتدا ده او رفع ولا خبر دی. وثانیها نسب، ثانیها مبتدا ده او نسب دا ولا خبر دی. وثالثها جر، ثالثها دا مبتدا ده او دا جر دا ولا خبر دی. او دریم احتمال تدې په ترکیب کې دا دی چې مونږه دا رفعا و نسبا و جرا دا منصوب وایو، نو دا به بیا د اعنی فعل محذوب د پاره مفعول به جوړیږي. نو دلته به مونږه دا قاعده یا ساتو چې کله د اجمال نه بعد
تفصیل راشي چې کله د اجمال نه بعد تفصیل راشي نو په دغه تفصیل کې بیا درې احتمالات دي. یو احتمال په دې کې دا دی چې دغه تفصیل دا بدل وي د ما قبل کم اجمال دی د مبدل منه دپاره. دویم احتمال پکې دا دی چې په تفصیل کې هر یو خبر وي د مبتدای محذوف دپاره. او دریم احتمال په دې کې دا دی چې دا مفعول به وي د فعل محذوف دپاره. واعراب الاسم على 3 انواع رفع ونصب وجر یا رفع ونصب وجر یا رفعا ونصبا وجرا. بیا فرمای العامل ما به رفع او نصب او جر. العامل مرفوع بضمه لفظا دا مبتدا ده، ما اسم موصول ده، او به دا جار مجرور دا خبر مقدم ده، او رفع او نصب او جر دا معطوف علی چې کله د خپل دواړو معطوفاتو سره ملاو شي نو دا مبتدای مؤخر دی. بیا مبتدا خبر چې کله ملاو شي نو دا صله ده د ما اسم موصول لپاره، او موصول صله دا بیا خبر دی د العامل مبتدا لپاره، نو دا جمله اسمیه شوه. به رفع او نصب او جر ته دې په باره کې به مونږ دا قاعده په ذهن کې یاد ساتو چې کله د کلام په شروع کې جار مجرور راشي، د کلام په شروع کې جار مجرور راشي او تدین وروسته اسم راشي، نو دغه جار مجرور دا به له خبر مقدم جوړیږي، او تدین وروسته چې کوم اسم راغلی دا به له مبتدای مؤخر جوړیږي. نو دلته به رفع او نصب او جر دا ځان له جمله ده، نو به د کلام په شروع کې راغلی دی، نو دا خبر مقدم شو، او دا رفع او نصب او جر دا ولا مبتدای مؤخر دی. ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخير. محل الاعراب دا مضاف مضاف الیه دا موصوف دی، او من الاسم دا جار مجرور دا چې کله د خپل متعلق سره ملاو شي نو دا بیا صفت جوړیږي د موصوف دپاره. بیا موصوف صفت دا مبتدا ده، مبتدای اول شو، او دا هو الحرف الاخير هو ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدای ثانی ده، او الحرف الاخير دا موصوف صفت دا خبر ده د هو مبتدا لپاره. بیا مبتدا خبر ملکر دا بیا خبر جوړیږي د محل الاعراب من الاسم مبتدا لپاره. بیا مبتدا خبر دا جمله اسمیه خبریه شو. مثال الكل نحو قام زید. مثال الكل دا هم مضاف مضاف الیه دا مبتدا ده، نحو مضاف، او قام زید قام فعل زید فاعل دا فعل فاعل چې کله جمله فعلیه شو نو دا بیا مضاف الیه جوړیږي د نحو مضاف دپاره، او بیا مضاف مضاف الیه دا خبر جوړیږي د مثال الكل مبتدا دپاره. فقام عامل دا قام بتاویل هذا اللفظ، دا قام نه مراد فعل نه دی بلکې دا قام لفظ ته مراد دی، نو دی وجه نه دا قام دا مبتدا ده، او عامل مرفوع بضمه لفظا دا وره خبر دی. دغه شانتی زید معرب، زید مرفوع بضمه لفظا دا مبتدا ده، معرب دا ولا خبر دی. الضمه اعراب، الضمه مبتدا ده، اعراب ولا خبر دی. الدال محل الاعراب، الدال دا مبتدا ده، او محل الاعراب دا ولا خبر دی. واعلم انه لا يعرب في كلام العرب الا الاسم المتمكن والفعل المزارب. اعلم صيغه واحد مذکر فعل امر معلوم، او انت ضمیر مستتر په دې کې فاعل له، او دا قاعده مخکې هم موږ ذکر کړې و چې د فعل مضارع او د فعل امر او د فعل نهي درې صيغې داسې دي چې په هغې کې به همیشه دپاره ضمیر دا پټ وي، او که بیا که چېرې فعل معلوم وي نو دغه ضمیر به ولا فاعل وي، او که چېرې فعل مجهول وي نو دغه ضمیر به ولا نایب فاعل وي. په هغې دریو صيغو کې یوه د واحد مذکر حاضر صيغه ده، په دې دا که چېرې معلوم صيغه وي نو انت ضمیر به پکې فاعل وي. نو دلته اعلم کې انت ضمیر دا فاعل له، نو اعلم فعل او انت ضمیر دا فاعل له ولا. انه ان حرف از حروف مشبه بالفعل، او دا ها ضمیر دا د ان د پاره اسم دی. لا يعرب صيغه واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی مجهول. فی کلام العربی فی حرف جار، کلام العربی دا مضاف مضاف الیه دا مجرور دی فی جار د پاره، جار مجرور دا بیا متعلق دی په يعرب فعل پورې، او الا حرف استثناء دا. الاسم المتمکن دا موصوف صفت دا معطوف علیه دی، او دا
موصوف صفت مبارک هم موږ قاعده ذکر کړی و. نو دلته دوه اسمونه دي، دواړه مفرد دي او دواړه مذکر دي، نو لہذا دا بخپل منځ کې موصوف صفت دي. نو موصوف صفت دا معطوف علی دا و حرف عطف. الفعل المضارع دا هم موصوف صفت دي، نو دا معطوف دی د معطوف علی د پاره. معطوف علی معطوف ملکر دا نائب فاعل دی د لا يعرب فعل مجهول د پاره. او مونږ دا خبره هم ذکر کړې و چې کله فعل مجهول وي نو هغې له به مونږ نائب فاعل وباسو. نو لا يعرب فعل مجهول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر، دا د ان د پاره خبر دی. نو ان اپنے اسم او خبر سے مل کر دا بیا د اعلم کم دو مفعول دی، نو دا غی قائم مقام دی. نو اعلم فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر دا جملہ انشائیہ امریہ شوا. وسيجيء حكمه في القسم الثاني ان شاء الله تعالى. دا سيجيء حكمه في القسم الثاني دا جزاء مقدم دی، او ان شاء الله تعالى دا ولا شرط مؤخر دی. نو سيجيء دا اصل کې دی جاء يجيء خو په مضارع باندې سین داخل شوی دی. نو يجيء صيغه واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم، او حكمه مضاف مضاف الیه دا ولا فاعل له. في القسم الثاني في حرف جار. القسم الثاني دا موصوف صفت دا مجرور دی، فی جار دا پارا جار مجرور متعلق دی په يجيء فعل پوری. نو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر دا جزائی مقدم شو. او القسم الثاني دا موصوف صفت ذکر دی ځکه چې دواړه اسمونه دي، دواړه مفرد دي او دواړه مذکر دي. او ان شاء الله تعالی ان حرف شرط، شاء صيغه واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، او الله مرفوع بضمه لفظا دا موصوف دی، او تعالی ولا صفت دی. بیا موصوف صفت دا فاعل دی د شاء فعل لپاره. نو فعل اپنے فاعل سے مل کر دا شرط شو د جزای مقدم د پاره، نو دا جمله شرطیه شو. یو ځل بیا مونږ د عبارت ذکر کوو. والاعراب ما به يختلف اخر المعرب. اعراب هغه حرکت او هغه حرف ته وایي چې د هغې د وجې نه د معرب آخر دا بدلیږي، کالضمة والفتحة والکسرة. دا درې واړه د اعراب بالحرکت مثالونه دي. والواو والالف والیاء دا درې واړه د اعراب بالحرف مثالونه دي. واعراب الاسم د اسم په شروع کې چې کومه حمزه ده نو دا حمزه وصلي ده، در کلام په منځ کې غورځېږي. نو موږ به داسې وایو واعراب الاسم. د اسم اعراب دا په درې قسمه باندې دي: رفع، نصب، جر. العامل ما به رفع او نصب او جر. عامل دا به مونږ هغې څیز ته وایو یا هغې سبب ته به وایو چې د هغې د وجې نه د اسم په آخر کې رفع، نصب یا جر راځي. ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخير. او د اعراب محل یا د اعراب ځای په اسم کې اخرنی حرف دی، نه حرف اول نه وسط، نو لومبې او منځنی حرف نه دی. مثال الکل ته د ټولو مثال هغه دا دی لکه قام زیدون. نو په قام زیدون کې دا قام عامل دی، دا زید پکې معرب دی، ضمه اعراب دی، او دال دا محل اعراب دی. بیا فرمایي واعلم تزان په دې خبره باندې پوهه کا انه لا يعرب في كلام العرب الا الاسم المتمكن والفعل المضارع. چې په کلام عرب کې صرف او صرف دو سیزونه دا معرب دي، یو اسم متمکن خو چې کله په ترکیب کې واقع وي، او دویم فعل مضارع چې کله د نون تاکید ثقيله او د خفیفانه خالی وي. وسيجيء حكمه في القسم الثاني ان شاء الله تعالی. او د فعل مضارع حکم دا به ان شاء الله تعالی په دویم قسم کې راځي. نو تدې ځای پورې په مقدمه کې چې کوم دویم فصل نو هغه د الله جل شانه په توفیق سره سرته ورسید. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.